الشهر الحرام بالشهر الحرام، د حرمت میاشتې د حرمت د میاشتې په بدله دي. والحرمات قصاص، اور حرمت د قصاص بدله ده. فمن اعتدى علیکم، پس پر تاسو څوک زیادتی وکړي، فاعتدوا علیه، تم پر هغه زیادتی وکړه بمثل ما اعتدى علیکم، د غمره زیادتی لکه پر تا چې کړې ده. واتقوا الله، او د الله څخه وبېرېږه. واعلموا، اور وپېژنه، ان الله مع المتقین، بېشک الله رب العزت د هغه خلکو سره دی چې ویره لري. دا د سورة البقره آیت نمبر 194 دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په شپږمه هجری کې روان و، 1400 صحابه ورسره عمره کول، کافرانو د عمره سره وګرځاوی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د بل کال عمره القضاء د قضا عمره لپاره روان و. د کافرانو سره د معاهدې خلاف ورزي خطر په زړه کې پیدا شو، لیکن میاشت د حرمت و، ذی قعده میاشت د حرمت میاشت و. اور حرم شریف کې الله رب العزت په دې شپو کې جنگ حرام کړی او جنگ نو جایز. صحابه او نبی پریشان وسو چې کافرانو حمله وکړي، موږ به څنګه سکو؟ حرم کې هم جنگ جایز نه دی، په دې میاشت کې هم جنگ جایز نه دی. کافرانو او مشرکانو ته معاهده ختم کړه او حمله وکړه، موږ به سکو؟ صحابه او نبی پریشان او الله دغه آیت نازل کړي چې چیرې د میاشتې د حرمت خیال نه ساتي، بیا دې هم مساتي. لہذا اوس دې لپاره حکم دادی چې زیادتی وکړه، بسم الله ده. اور دغه رقم د حرمت میاشت چې د حرمت چې دی د حرم شریف دا هغه په دغه بدل کړي. کدی د حرم شریف د ادب لحاظ وساتي، پرتی حمله نه وکړه، ټیک دی. کچیر دی د حرم شریف د حرمت ادب نه وساتي، بیا هم خپل جواب ورکړي او مقابله ورسره وکړي. اور مخته فرمایل چې څومره زیادتی د سره وکړي، هغه زیادتی ورسره وکړه. دا هغه څه زیاته نه، دا د قرآن صفا حکم دی، ډیر ښایسته حکم دی. د یو په بدله کې لس، د یو په بدله کې زر، د یو په بدله کې 50. نن سبا خو نوی نظام هم شروع شوی دی، ګاډی وغلا کړي او پکې نیولې فرقوم پورا علاقه. ستا د علاقې کې زموږ یو سړی ګاډی غلا کړي، ستا په قوم کې زموږ یو سړی ګاډی غلا کړي و، مرسو یو وی ول نور. دا پورا نظام د قرآن خلاف او د ظلم او د الله رب العزت د نافرمانی غټ اعلانات دي چې کیږي. بمثل ما اعتدى علیکم، چې څومره ظلم پر دروسو د غمره ظلم وکړه، د زیاتې مکر. دا حکم صرف په اسلام کې دی. اسلام په جنگ کې هم برابرۍ وساته، په جنگ کې هم در حد مو وسه، په جنگ کې هم در حدود زیات مو وسه. چې چا ښکنځل درته وکړو معاف وکړه، که نه جواب د غونه پکار دی لکه څومره چې هغه دی. اصل خو معافي ده، که چیرې معاف نه د غومره جواب لکه هغه دی. د یو په بدلی کې لس، د یو خبرې په بدلی کې لس خبرې، یو لاس په بدلی کې 60 لاسونه، د یو سړي په بدلی کې 50 سړیان، یو وشلو ته شل ویو ته ورسېدلي. دغه کوم نظام چې دی د قرآن د دې آیت خلاف دی. الله رب العزت فرمای چې د الله څخه وبېرېږئ، او الله د هغه خلکو سره دی کوم خلک چې د الله رب العزت څخه